جی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ میدان ډیجیټل. زه یم نواز منګل. دا مهال زه د پیښور پریس کلب کې موجود یم چرته چې ما سره د چارسدي اوسیدونکو موجود دي. په د چارسدي د شوګر میل د قبضې حواله سره او د غیر قانوني کاروایی حواله سره د خلکو پریس کانفرنس کو لومبه راته خپل نامو وای او د تاسو چې کوم پریس کانفرنس کو د سب حق لو زمونږ شوګر میل کې د 15 کالو نه د 2016-17 نه زه دې کې لګیم سټیګان هم رالم کیسونه هم کوم اپیلونه هم کوم تر دې چې های کورټ کې زما اوس یو اپیل خارج شو خو قبضه ګروپ والا لګیا دي تر دې چې شوګر میل ګراوند کې بلډینګ سکه چې فیکټریز پکې ودرېدل. تاسو خپل د شوګر میل مالکانی منګه خپل جی کاته شریک مالکان یو. کم قسم قبضه ده د کم نوعیت قبضه ده څنګه تاسو باندې غیر قانوني کاروایی نه داسې خلک چې انویسټران او قبضه ګروپ والو پراپرټي ډیلر رااله دا په کمیشن خرڅیږي او نن دې کې دکانونه او مارکیټونه او کوارټر او بلډینګونه ولاړ دي. زما عزتمند نه هغې کې سکول جوړ شو نه هغې کې چې دی نو اسپتال جوړ شو نه هغې کې ګراوند جوړ شو هېڅ هم هغې کې زما عزتمند دی. دا خو د ګراوند حالات د دې نه پس اوس شوګر میل کې توړ پوړ چالو دی. ټیک ده. په دې کې تاسو څه د پولیس د کاروایی نه مطمئن یا پولیس په دې کې سکار کړی دی یا عدالت نه تاسو سره مدد اخیستی دی؟ پولیس چې پرونی اعلی حکام زرداد خان دغه ډیپټي کمیشنر او دغه رنګ چې د ای ډي د انډستری سټیټ وغیره دی چې کوم کاروایی کړی دی ته موږ خوشایند وایو. د دې داسې کاروایی چې دی نو موږ ستاینه کوو او د دې موږ ملګرتیا کوو. زما عزتمندو خو کوم چې واړه حکام دي اس ایچ او لیول سره هغې چې دې سره زما عزتمندو میلو دي تر دې پورې چې علي نواز خان او فهیم جاوید باندې زه تاسو ته خولی شم. باقاعده علي نواز یا فهیم جاوید دا څوک دي؟ دا چې زمونږ کزنز دي خشتخیل دي د علاقې او کاته شریک مالکان دي په دې میل کې. زما تاسو ته مطلب کې انصاف میلاو نه شو تر اوسه پورې په خپل جیداد یا په خپل شوګر میلز کې نو تاسو به آینده لهي عمل سي منګه اسم قانون لاس کې نشو اغستې. زمونږ مشرانو قانون لاس کې اغستم دي په جیلونو کې وخت تیر کړی دي هر څه کړی دي تر دې پورې چې د سلیم شوګر میل چې دی نو صدر هغه هم زما عزتمندو په خپله بنګله کې ویشتی دی صرف د نوابانو دپاره او د میل د عوامو دپاره چې یونین او صدر به لګیا هغې به میل خواړه او موږ دا غوښتل چې میل عوامو ته میله وشي خو موږ نن لاس کې نالو دا احتجاجاً به موږ خپل احتجاجي کیمپ لګوو. ګرانو کتونکو د چارسدي اوسیدونکو خپل فریاد د پیښور پریس کلب لرا وړي او پریس کانفرنس کړي دي کم چې په چارسدي شوګر میل کې د دې دینه په خپل جیداد کې کم قبضه شوې ده د اعلی حکام سره د اعلی چارواکو نه هم دغه اپیل کړي دي چې مونږ ته په خپل دغه جیداد کې خپل جیداد هم ملاوي شي او مونږ سره دی پوره انصاف وشي.